نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی علیہ السلام د پیدایش په اومه ورځ د هغه نیکه عبدالمطلب د خاندان خلق را جمع کړه. د نبی علیه السلام عقیقه وکړله او نوم یې ورله کېښوده. نوم یې ورله کېښوده محمد. ظاهر کې خو دا ښکاري چې دا نوم ورله خپل نیکه عبدالمطلب ایښی دی، لیکن چې سړی لږ غور وکړي، فکر وکړي، نو دا نوم ورله عبدالمطلب نه دی ایښی، بلکې دا نوم د نبي علیه السلام د پیدایش نه اربونه کربونه کاله وړاندې دا نوم ورله الله ایښی دی. ځکه دا اربونه کربونه دی مې هسې ستاسو د پوهه کولو دپاره ووي، ورنه د هغې اډوسه اندازه نشي لګولی انسان، ځکه چې دغه نوم د الله په قرآن کې راغلی دی او قرآن د الله کلام دی او د الله کلام ازلی دی. ازلی څه شی دی جی؟ ازلی. ازلی هغه څیز ته وایي چې د هغې ابتدا د سره وینه، ابتدا یې د سره معلومه نه. نو چې کله د نبي علیه السلام دا نوم د الله په قرآن کې راغه، نو د دې نه دا نتیجه راووتله چې د ځمکو، د اسمانونو، د مخلوقاتو، د فرشتو، د پیریانو او د انسانانو د پیدایش نه هم اربونه کربونه کاله وړاندې الله پاک دا نوم ورله ایښی دی او تجویز کړی. محمد څه معنا ده؟ محمد دا د تحمید نه جوړ دی، او تحمید دا د حمد نه جوړ دی. بیان درته نه کوم، سبق درته وایم ښه چې زده یې کړئ. نو محمد د چا نه جوړ دی؟ د تحمید نه. او تحمید د چا نه جوړ دی؟ د حمد. حمد د قرآن او د حدیث
او د شریط پرنا کی ستوي د حمد سمعنا له حمد شریعت کی دیتا وی چې د یو کس اولی خیشتا حقیقی اخلاق کمالات محاسن او صفات په محبت او په عظمت سره بیانول دیتا حمد وی د یو کس کلی خیشتا حقیقی اخلاق صفات کمالات د زړه په محبت او د زړه په عظمت سره بیانول دې ته شوی حمد دا د حمد معنا ده چې صفات مخکولي اخلاق مخکولي او بل دا چې اسی مصنوعی نی خود ساخته نی بلکې سي حقیقي او چې بیانون کې بیان هم کوي نو د زړه د هغه د عظمت او د محبت نه ډکي دې تحمل او بیا د حمد نه تحمید جوړ دی او د تحمید همدغه معنا د خود خبرې په کې زیاتې شو یو دا چې د یو کس خپلې ښایسته حقیقي اخلاق صفات کمالات عظمت او په محبت سره ډیر ډیر او بار بار بیانول څنګه ډیر ډیر او بار بار بیانول دې ته بیا څه وایي تحمید د یو امتی عمر سلو کالو ته ورسی او دې چې په خبر پوه شي نو د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات داغه اخلاق داغه کمالات ذکر کوي څوک بستړي شوی نه ډېر ښکلې سندره به یو ځل به بیا اخر به د زړه څه شي تور شي زړه به یې نه غواړي او ښه مضمون او نظم به یو ځل دوه ځله به یې ووایي زړه به دې نه تور شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې صفات چې یو امتی څومره زیات او بیا ذکر کوي د محبت په نور مسکیږي سوا کی او چې پریدي نعوذ بالله زبدت بیا ټولي الله مونږ او تاسو جمع د نبی عليه الصلاه والسلام د صفاتو په بیانولو باندې عادت کی درود څوک یې د ورځې زر زر وایم څوک یې د ورځې دوه سره وایم هر مرګري تاسو کې هم ډېر مرګري راشي موږ په خپل د عادت دي یو خاص شمار مقرر کړی دی کوشش دا کو چې د دینه رانه کم نشي په 24 غنټو کې په ولاړ او په روان په وداسه کې بیا وداسه هم ناست او بناست هر چا یو خاص اندازه مقرر کړي چې د دینه کم نشي او کلونه تیر شي او وایي نو دا درود دا د الله د پیغمبر حمد دی کنه دا دغه تعریف دی دا دغه کمالات
څوک به سړی کېږي نه. او بیا د تحمید نه جوړ شوی دی لفظ د محمد. د تحمید نه څه شی جوړ دی؟ د محمد لفظ. نو د محمد د دې لفظ معنا دا ده هغه شخصیت او هغه ذات چې مخلوق یوازې انسان نه څوک مخلوق ټول مخلوق بار بار په کثرت سره د هغه د خپلو او د حقیقي صفاتو بیان او تذکیره کوي او په دې کې صدی او کلونه تیر شي. ځکه ورته څه وایي محمد. مخلوق خو بځې پرېږده د کائناتو خالق الله جل مجلوه په قرآن کریم کې په خپله باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفاتو ذکر کړي، هغه بیان کړي او بار بار کړي. نو اساس د تپوس کوم چې د کم شخصیت تعریف او حمد خالق بیان کی نبی ادا سے شخصیت د مخلوق حمد کول ورته محتاج دی نه دی محتاج. که یو فرشتہ یو پیری یو انسان په ټول عمر کې یو ورځ هم یو کرته هم الله د پیغمبر تعریف اونکی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې د ویښته د سر برابر فرق او کټولی کې ټول عمر نو د الله د پیغمبر په شان کې اوچتوالی نه راځي. چې څوک یې کوي هغې شان به اوچتېږي. نه دا د محمد معنا ده. ښه محمد د تحمید نه جوړ دی او تحمید د چا نه جوړ دی؟ د حمد نه. د حمد شرعي معنا مې هم درته وکړه، د تحمید شرعي معنا مې هم در وکړه او د محمد د لفظ شرعي معنا مې درته وکړه. نه په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي، دا زده کول پکار دي ځکه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق په امت باندې د ټول مخلوقاتو د حق نه زیات دی. احسان د ټول نه به زیات دی. نو چې نوم یې پېژنې او د نوم د معنا او د مطلب نه خبر دا څومره کمی ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دویم نوم هغه احمد دی او دا دواړه قرآن کې الله ذکر کړي، یو محمد او بل احمد. احمد یو ذکر راغلی دی او د محمد دا نوم څلور پنځه ذکر راغلی دا په قرآن کې. دا عربی چې کوم ګرامر دی د هغې په رڼا کې احمد دی لفظ ته د اسم تفضیل صیغه وایي. اسم تفضیل او د عربی د ژبې په رڼا کې د اسم تفضیل دو معنی راشي. یو دا راځي د فاعل په معنا باندې او دویم راځي د مفعول په معنا باندې. نو احمد دا د الله د پیغمبر نوم دی او د اسم تفضیل صیغه ده. کچرته دا د فاعل په معنا باندې شي، احمد په معنا د حامد سره شي. احمد په معنا ده حامد سره شي، نام صحیح ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام
محمد او محمود هم دی نبی علیہ السلام محمد او محمود هم دی او دا اللہ پیغمبر حامد هم دی حامد مانا دا اللہ جل جلالہ حمد کون کے او دا اللہ جل جلالہ کلی او خشت صفات ذکر کون کے بیانون کی تا حامد ہوئی او احمد مانا دا طول نزیاد دا اللہ جل جلالہ حمد کون کی علماء مسئلہ لکی چرا انسانیت پا تاریخ کی نبی علیہ السلام پا خپل بزاد خود چی دا اللہ سمر تعریفونا کری دی دقا مر تعریفونا نبل نبی او رسول کری دی او نبل فرشتی کری دی او نبل انسان کری دی او امتونو کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دا اللہ جل جلالہ چکم تعریفون حمدون کری دی دا سی تعریفون دا اللہ مخینو امتونو کیشا میری کری لدید وجہنا مخینو آسمانی کتابونو کی او مخکنو انبیاء با چه خپلو امتونو تا دا نبی علیہ السلام دا راتلو زیر ورکولو او دا آغا دا امت دا راتلو زیر بے ورکولو نو نبی علیہ السلام زیر بے ورکولو پا احمد سره او دا آغا دا امت زیر بے ورکولو پا حمادینو سره چې د امت به حمادین مانا د ټولو انسانانو نه د الله پاک زیات صفات بیانونکي خدا او که احمد د اسم مفعول په معنا سره شي بیا د محمد او د احمد معنا یو ده کومه معنا چې د محمد و هغه معنا ده احمد به نو غرض دا چې د خالق نه بعد په مخلوق کې د ټولو نه زیات تعریفونه د الله نور مخلوق چې کړي دي نه د یو شخصیت کړي دي چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم لدی د وجهنا نبی علیہ السلام دا اللہ پاک یو انعام دا ورکڑے دی چا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا دا قرآن کریم پا یو سلسوارلس سورتونو کی یو سورت ورکڑے دی او دا هاگا سورت نمدی سورت الحمد سورت الحمد او مغتا سورت الحمد او فاتحه سورت الحمد دا هاگا عظیم سورت دی چی دا تمام آسمانی کتابونو علوم علا را جمع کری دی پا قرآن کی او دا تمام قرآن دا علوم نچور او خلاصہ اللہ پاک را جمع کرے دا پا سورت فاتحہ کی سورت حمد کی او بل انعام اللہ جل مجلوہ نبی علیہ السلام تا چی ورکڑی دی نا آغدا چی دا اللہ پیغمبر پدی دنیا کی دا خپل رم دا تمام مخلوقات و نزیاد حمد و ثنا کری دا دا حدیث کی رازی اللہ پیغمبر وی دا قیامت پا ورس بانی با زا اللہ تا پسیزہ بانی پریو زمان او دا اللہ تعریفون بشورو کما او اللہ پاک با زما پا جبا باندی دا سی تعریفون اخپل راجاری کی
چې زمانه وړاندې ما د هیڅ یو نبي او د هیڅ یو فرشتي په ژبه باندې داسې تعریفونه د الله نه راغلي. لا انعام الله ولا ورکړي. او بل انعام الله جل جلاله په دې نتیجه کې دا ورکړی دی چې د قیامت په ورځ باندې به الله پاک د خپل حمد جنډه د محمد رسول الله په لاس کې ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بيدي لواء الحمد. دنیا کې موږ تاسو ګورو کنه اقوام متحده کې چې میټینګونه او د دنیا بادشاہان راغلي نو د هر بادشاہ په ټیبل باندې مخې ته داغه د ملک جنډه ولاړې. دا یو قسم تعارف دی د او د ملک. نو د الله د پیغمبر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پیژندو جنډه به د قیامت په ورځ باندې د الله د حمد جنډه بيدي لواء الحمد ويطول انبياء امتنا ما پسیوی او زبت مخیمه او د الله د حمد جنډه زما پلاس کی. او بل انعام الله جل جلاله ورته دا ورکړی دی چې د قیامت پر ورځ باندې به الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ځای ورکوي. ځای یو خو د الله ځای دی. د الله ځای خو څه شی دی؟ د الله عرش دی. څنګه دی چې څنګه د الله د شان سره مناسبي. او د قیامت پر ورځ باندې به یو ځای الله په خپل پیغمبر ته ورکوي. قرآن کې هم د هغې ذکر دی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هغه ځای چې هغې ته مقام محمود وایي او د مقام محمود معنا ده په داسې ځای کې به الله خپل پیغمبر کینی چې په دغه وخت کې به اولین او آخرین ټول فرشتي انسانان پیدایان او مخلوقات د محمد رسول الله حمد و ثنا وکړي. دا تعریفونه وکړي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. څنګه الله پیغمبر فرمایي که امتی زما دپاره د الله نه د مقام محمود سوال وکړي ونه کړي الله به یې راکوي. وعده کړې ده الله. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د خپل امتی سره دا وعده ده او دا ګرنټي ورکوم چې زما کم امتی د زندگی د عادت ونیسي. ښځه ده او که سړی دی، بازار کې دی که جومات کې دی که کور کې دی، چې کله اذان شروع شي نو مؤذن چې کومه کلمه وایي دی ورسره هماغه کلمه وایي. مؤذن الله اکبر الله اکبر دی مو وایي الله اکبر الله اکبر تر اخره پورې. او بیا چې کله مؤذن اذان خلاص کی نو اوریدونکي په ما باندې درود شریف وایي او بیا د درود نه بعد دا دعا وایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. نو څه وعده مې ده موږ تاسو ریاض الجنه ته د طلوع لپاره سرونه ماتو او څومره خواريان او کوششونه کوو او نعوذ بالله الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. اوس به کې رشوتونه هم شروع شو. لس 15 ریاله یو کس ته ورکړي هلته کې چې کوم خلک او لار ولا جوړه کړي او دا رنګې په حجر اسود باندې د هغې په ښکلولو باندې سرونه ځان له ماتو.
دا الله د کور بې ادبي کوو ځان ته هم تکلیف رسو بل ته هم تکلیف رسو څه دی پکې ثواب دی پکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خپل کلی کې خپل وطن کې په خپل کور کې په خپل دکان کې اوس ممنی وا ماشاءالله پیسې ورکوا مثلا سر بل سر ما دا او په خپل د جمع په مختکا چې د اذان سره اذان او بیراغین بل درود او بیراغین بل دعا وجبت له شفاعتي لما دا وعده ده چې زما شفاعت درته واجب خامخا دې شفاعت کوم نو څومره لوی خیر دې څومره لوی فائدہ ده او الله جل جلاله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوم دا دوه نمونه ته وسکړي دي یو څه شي محمد او بل احمد علماء کرام لیکي د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکي چې الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه وړاندې د عربو او د عجمو په سورونو باندې داسې مهر لګولی چې د هیڅ یو انسان په زړه کې د خپل بچي دپاره په دغه دوه نومونو کې د کوم نوم د ایښودو خیال نه دی راغلی نه محمد او نه احمد ځکه چې کله عبد المطلب دا نوم کېښوده د مکې ټولو خلکو یې لکه دا داسې چلو داسې نوم خو موږ چېرته نه اورېدلی دی نو خیال کې راغلی چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت زمانه رانږدې شوه او د بني اسرائیلو مولیانو دا خبره مشهوره کړه چې د زمانې د آخري پیغمبر وخت ډېر رانږدې دی نو په دغه وخت کې بیا چې د چا ماشومان به کېدل نو چا به وله محمد نوم کېښود او چا به وله احمد په دې حرص او په دې لالچ کې چې کېدای شي هغه پیغمبر زمانه بچي لیکن الله جل جلاله فیصله ده څومره نومونو ته چې د الله د پیغمبر د پیدایش په شروع کې دا دواړه نومونه ایښودل شوي دي او بیا رالوی شوي هم دي هغې کې هېچا هم د نبوت او د رسالت دعوه نه ده کړې حکمت پکې دا دی چې د الله د پیغمبر په نبوت کې چې د ګډوډۍ او اشتباه رانشي باران دی خبر برالن لګو الله پاک دې په دې خبر باندې ما ته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي